نبی علیہ السلام فرمای کله چې یو مرده په قبر کې کېښودلی شي او 15 منټه نه تیر شوي نو دې مرده ته دې میت ته په دې ګسې خپې طرف باندې حرکت محسوس شي ګسې خپې ته حرکت ورکړلی شي دی وایي من انت څوک یې دا خو ستا ما تر مخه خبرې نه کوي حضور فرمایي دی وایي من انت څوک یې هغه حرکت کوونکی ورته وایي انا عملکا اوی صاحبه زه ستا عمل یم عمل بیا دی وایي څه شو زما مال زما اهل زما اولاد زما جایداد زما دنیا زما جاه و مرتبه هغه څه شول وایي ای انسانه هغه دې ستا دې پاته کېدونکې دنیا کې پاته شول ته اوس عالم برزخ ژوند کې تا نه به ای انسانه تپوس کېږي که ښه دې کړي وو خو په ذریعې سره به ته جنت ته ځې او که بد دې کړي وو ته به د الله قهر او غضب ځي ته ځې حضور فرمایي که چېرته دا انسان بد انسان وي نو دته جنتي کړکۍ کولاو شي او هغه ښایسته خوشبوی په ده سپېږمو ولګي هغه نظاره وویني نو چې د شوق راپورته کېږي بیا بند شي بیا د جهنم کړکۍ کولاو شي او هغه داسې وي چې هغه عذاب دی ځان ته راکاږي حضور فرمایي دا قبرونو ته تاسو داسې مه ګورئ فرمایي یا دا د جنت په باغونو کې باغونه دي او یا د جهنم په کندو کې کندې دي نو ما عزتمندو آواز پې باندې وشي ای انسانه که ته چېرته نیک وی نو ستا دپاره به هغه څه هغه اول کړکۍ چې تا ته کولاو شوه خو چونکې ته بد یې اوس به د الله په قهر په عذاب کې مبتلا یې روایتو کې راځي کوم سړی چې په مونځ کې سستي کوي کله کړی او کله نه کړی نو ما عزتمندو قدرمندو آواز پې باندې وشي ای قبر دا زما نافرمانو ده به زما عبادت خاص عبادت نه کولو ای قبر پې داسې پې راجوخ شه چې ده دا پختۍ یو تر بله پیوست وګرځېږي نو ما عزتمندو کتابونه لیکي دا قبر په دغه انسان باندې دومره راغونډ شي چې د ده دا پختۍ یو تر بله پیوست وګرځېږي لکه په ګوتو کې چې ګوتې ورکړې نو ما عزتمندو دا ډېره سخته معامله ده ډېره سخته معامله ده سیدنا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه به چې کله یو قبر خواته راغی دومره بیا وجړل چې ږیره مبارکه بیا د اوښکو نه ډکه شوه جولۍ بیا د اوښکو نه لمده شوه چا تپوس وکړو یا امیر المؤمنین د قیامت ذکر کیږي تاسو دومره نه جاړئ میدان محشر ذکر کیږي دوزخ ذکر کیږي دومره نه جاړئ نو دا څه وجه ده چې قبر ذکر راشي نو تاسو دومره وجاړئ چې ږیره مو لمده شي او جولۍ مو د اوښکو ډکه شي نو ده په سترګو کې اوښکې وایي ای صاحبه ما مدینې سردار صلی الله علیه و آله وسلم نه اورېدلی دي قبر چې دی دا د آخرت په منازلو کې آخرت په پوړو کې اولنۍ پوړی ده کم صاحب قبر چې دلته کامیاب شو مخکې کامیاب دی او کم صاحب چې دلته نقصان خساره کې پرېوتو مخکې هم نقصان او خساره کې دی زه عثمان ځکه جاړمه ما ته پته نشته چې دلته به زه کامیاب شم که به نه شم کامیاب نو ما عزتمندو هغه پاکې هستیانې چې حضور فرمایي یو ځل نه دوه ځل نه درې ځل نه څلور ځل درې ځل نه فرمایي څلور ځله حضور فرمایي ما نه عثمان جنت په روپو باندې اخیستی دی هغه انسان سره دومره فکر دی او تا او ما خو دومره پته نشته چې دا مونځ مو په اوداسه سره وکړی که بیا اودس هم وکړی جمع بعده مونږ ته دا پته نه وي چې امام کم صورت پکې وویلو نو ما عزتمندو مونږ به صحیح بهرحال مونږ ته پکار ده چې د خپل آخرت فکر وکړو زمونږ جاه زمونږ مقام منصب دنیاوي چې دی هر څه دلته پاته کیږي بس په تختۍ باندې مرحوم لیکلی کیږي نو ما عزتمندو پکار دی چې دی دائما ابدا ژوند دپاره سړی تیاري وکړي حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي ای خلکو دنیا ختمېدونکې د آخرت راتلونکی دی کمکل مه جوړېږي ختمېدونکې دپاره تیاري کوئ فرمایي راتلونکې زندګي پاره تیاري وکړئ هغه دائما ابدا زندګي کومه راتلونکې ده هغې حقیقت وپېژنئ هغې دپاره تیاري وکړئ فرمایي که چېرته له ځمکې نه تر اسمانه پورې دا کل فضا د غنم دانو ډکه شي او فرمایي زرو کلونو نه بعده یو مرغه راځي او یوه دانه اوچتوي فرمایي دا دانې به یو وخت کې ختم شي خو د آخرت ژوند به ختم نشي آخرت ژوند دومره زیات دی اوس دلته مونږ 80 کاله 80 کاله 80 کالو نه خو نن سبا د چا ژوند نشته مونږ دومره کوششونه ورپاره کوو نو ما عزتمندو دا ناداني ده پکار دی دنیا هم کوه دا نه چې دنیا به نه کوه خو دنیا کې چې اوسې حلال خوره حلال ګټه او اصل مقصد چې دی هغه آخرت دی